ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا محترم حاضرینو مسلمانانو دی چانای کلی گدون تا زماداڑون بے زل دے دینا مخی دی زائے تنیم راغلے منگل چائی پورے راغلے آغا طرف تا کپڑائے پورے تلیم متاسوہ پدی انتظار یہی چدے واسوئی دے سلر آغلے دے او دا مقصد سدے اول زلانڈا خبراکوم ستا سرور ما ددی ثوابائی ما ستا سونتے انسانیم او دیل راغلے ما چدا اللہ کتاب ختم شویو زمنگا مرگرو بچو قرآنی کریم ختم کڑیو نو دیل راغلیو چاگیل ڈاڈ ورکو تسلی ورکو مبارکی ورکو او د قرآن او د سنت یو سو خبریو کو چدا اللہ زمام ذریعہ نجات اگرزئی او اللہ دے استاسم ذریعہ نجات او دخلاسون اگرزئی شر نکو جگڑا نکو بادرہ دے نوائیو
دا اولیاء کرامو خادمان یو د مړو قدر او احترام کوو ژوندو ته د عزت په نظر باندې ګورو هولنډه یو خبره کوو او هغه دا چې موږ وایو د انسان احترام د انسان په حیثیت باندې وکړه د رب العزت احترام د رب العزت په حیثیت باندې وکړه الله ماشاءالله انسان انسان وګڼه محتاج وګڼه عاجز وګڼه او رب پروا وګڼه غنی وګڼه هغه چاته محتاج نه دی هغه ته ټول دنیا او ټول عالم محتاج دی او عاجز دی قرآن کې هم الله د دې ذکر کوي سورہ فاتر کې الله دا دواړه بیانوي د انسان مقام او د هغه حیثیت او د رب مقام او د هغه حیثیت نو الله فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد یار فندار ایو راڑ حاتم بیہ راڑ منادائی ذکر کرا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ او خلقو تاسو ټول محتاج ای اللہ تا خلقو کے انبیاء علیہ السلام دی اللہ وی ما تا محتاج اولیاء کرام دی اللہ وی ما تا محتاج مولیان دی اللہ وی ما تا محتاج امیان دی اللہ وی ما تا محتاج بادشاہان دی اللہ وی ما تا محتاج ملنگان دی اللہ وی ما تا محتاج الناس ذکر کو ټوله پکې راوستل د آدم علیہ السلام نه راوالی تر دنیا تر اخیری انسان ټول الله وی ما ته محتاج دی او عاجز دی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله او خلقو تاسو ټول محتاج ی الله تا واللہ هو الغنی الحمید اللہم آغا اللہ غنی دے بے پرواہ دے دا غستائی نشوی دا ټول مخلوق اغد دا محتاج دے و عاجز دے چاچ داو پی جندل چے انسان عاجز دے و محتاج دے نبیہ دا محتاج نا سوال نہ کئیو سلیمان علیہ السلام پا لار روان دے او میگیان اڑم دی اغی خور راو باسی دار چاہے او مشری دے میگیانو مشرو نو اغا مشر میگے اغا نورو توئی یا ایوہ النمل ادخلو مساکنکم لا یختمنکم سلیمان و جنودو وهم لا یشعرون یغنتا شے دا انسان دا یو نک سرے گتالی نو لس میگی ور سرطل لیشی واغا میگی سرا دخپل قوم غم دے قوم دا مصیبت نخلاسی قوم دا غم نخلاسی او ملا سر غم نی الا من شاء اللہ دا سر دا قوم غم نو د خپلوانو غم نو د رشتہ دارو غم نو زما والد صاحب الله دی وبخي مونږ پښتانه یو صاحب جیداد یو د کلی لارا او کوڅه او اجرا او جماعت کې میسا دا خاندان کې مولا نو تیر شوی نو پښتانو خو چې وایي پښتون زوی به بانګ وي نو پلار به کور ته نه پرېښود وی ما شرمې نو پښتانه او بیا علم
زما علی سے ما په حرم کې د حرم شیخ ما ته مینت وکړ چې ته پاتې شه موږ به د قاضي القضات کو ما ورته په ما د خپل قوم ذمہ داری ده زما قوم قرآن ته نه پاتې شوی په نور ساخته شوي دي زما دا فرض دي چې زه لاړ شم او خپل قوم ته قرآن وښیم دا ډېر کم خلک چې هغوی سره د قوم غمي نو امیږي ته وګوره هغه سره د قوم غم دی او تا سره د قوم غم نشته چې هغه تباه کېږي په شرک اخته دي په بدعاتو اخته دي په رسمونو او رواجونو اخته دي په دشمنو او په طرفګانو اخته دي او ته د هغوی خیرخواهي نه کې نو چې ته نه کې زما مهربان نو چې بل سړی کوي نو هغه خو پرېږده که نه نو بیا هغه هم نه پرېږدي چې هغه خیرخواهي د چا وکړي زر به وایي و دا راغلي دي او دا نوی دین یې راوړی نوی خبرې کوي پراپیګانډې شروع کړي خلاف شروع کړي نو ته یې خیرخواهي وکړه او چې ته یې نه کوې نو چې بل یې کوي نو د هغه مرسته خو وکړه که نه میږي ته وګوره د قوم خیرخواهي کوي نو هغه وایي یا ایها الناس یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یخدمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون او میږیانو سړو ته دننه شئ سلیمان علیه السلام او د هغه فوج راغی خپو کې هم دلدل نه کي ګوره هغوی به نه پوهېږي هغوی قصدن نه کوي ګوره د هغوی مرسته هم کوي د هغوی صفایي هم کوي سلیمان علیه السلام د هغه میږي خبره واورېده نو هغه میږي ته وایي ډېر هوښیار یې او ما نه څه وغواړه مقصد مې دا و میږي ته وایي ما نه څه وغواړه میږی ورته وایي تا نه څه وغواړم ته خپله محتاج یې او بنده یې او عاجز یې سلیمان علیه السلام ورته وایي پیغمبر یم بادشاہ یم پیریان انسانان میں تابع دي مارغان میں تابع دي څه وغواړه رانه تخت مې په هوا روان دی او د هغه مقام او د هغه حیثیت خو معلوم و میږی ورته وایي ته عاجز یې محتاج یې نو تا نه زه څه وغواړم سلیمان علیه السلام ورته بیا وایي وغواړه میږی وایي ښه نو بیا راله دوه کاره وکړه څه وکړمه نو میږی ورته وایي زدنی رزقی واجلی زدنی رزقی واجلی یو زما رزق زیاد کا داغینا چې مالا رب مقرر کړی دی دویم مالا ژوند زیاد کا داغینا چې مالا رب مقرر کړی دی سلیمان علیه السلام وخندل وی دا دواړه زما اختیار کې نه دي میږی وایي چې نه راله رزق زیاتولی شي نه راله ژوند زیاتولی شي ستا نه زه څه وغواړمه هسې په ایمان یې وایه د میږي ایمان ډېر مضبوط وه که ستا چې هغه میږی سلیمان علیه السلام ته احتیاجي نه ښکاره کوي او ته ژوندي پرېږدې نو قبر له ځې ووایه بابا تاله راغلی یم ماله دا وکړه او ماله دا وکړه زی راله راکړه لور راله راکړه مال راله راکړه بوساړه راله وساته چا به ورته بوساړو بابا وي بوساړې به یې پې ساتلې سلیمان علیه السلام ته هغه میږی وایي تا ته مې حاجت نشته او قرآن چې کله د دې ذکر کوي نو اول الله وایي ما قرآن راولېږه دې له مې راولېږه چې دا خلک پې ویاروه تشې بنګلې مه ورکوه ویاروه چې ګوره که غلط کار وموکړ نو ځان جهنم دی ځکه قرآن کې الله چې کله د شرک نه یارول کوي نو الله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا
یقینا الله بخنا نگی چې شرک وشي د الله سره شرک وای برخې ویسې ته زمونږ پښتانو به دا د برخې خاوند دی او دله یې برخه ورکړې هلکه برخې تا سره ده که خدای سره که تا سره یې برخه وي نو بیا په خپل جایداد کې د هغه وصوله ورکړه که نه نیم یې که ورسه دا نیم ستا دی او نیم زما او که وایي د الله سره یې برخه ده الله وایي ما سره د برخې واله نشته ما چاله برخه نه ده ورکړې ما چاله حصه نه ده ورکړې ما سره څوک حصهدار او د برخې خاوند نشته الله وایي نو ته رالې د الله سره د برخې او د حصې واله وګرځو 22 سپاره 22 آیات سوره سبا کې الله وایي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض زما پیغمبر دی دوایا را مدد کئی آگا کسان دا یدو خواستن را مدد کول زما پیغمبر دی دوایا را مدد کئی آگا کسان چه تاسو بی گمان گوی بغیر دا اللہ نا چه دی را مدد کیگی اور آرسی او سلورو طریقو باندی پیرات کئی یو مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض دیو ذری واقدار ندی نبراو نخکتا اللہ وی ما واللہ دیو ذری اختیار ندی ورکڑے دویم اتوائی داز براکی خواهند دی نراش 22 سپارہ 22 آیات دا سورہ سبا وګوره ما خدا قرآن د پنځپیر نه نه راوړی ستا د چنای قرآن دی نو زما مهربان راوایل او کورې لږ وګوره چې الله وایي وما لهم فیهما من شرک نشته دی لره په دې اسمان او ځمکه کې برخه د الله سره دریم رد پې کوي وما له منهم من ظهیر نشته دی الله لا د دی نه څوک معاونه اول را دی وګه ور د یو ذرې اختیار مې نه دی ورکړی که ته وایې نه اختیار مې نه دی خو برخې شته نو الله وایي برخې را سره نشته وکه ته وایې یاره برخې هم نشته خدای د الله سره امداد کوي منګه بابا ته وایو او دی الله ته زما سوال پیش کوي لکه وای جج له خلک وکیل نه ګوري دا زمونږ وکیلان دي نو جج خو ستا د حال نه نه دی خبر الله ستا د حال نه خبردار دی او څلورم رد پې کوي ولا تنفع شفاعة عنده إلا لمن أذن له فائدہ با ورنگی شفارس دا اللہ څخه مگر آغا چالا چه اللہ اجازت دو کی دا آغا دا پارا یا اجازت دو کی آغا تا سمت لب اللہ و ایمان سو خلاصو